نبی علیہ السلام په دې روایت کې ما او تا تم ترغیب راکړي چې اے زما امتی که څوک تکلیف درکړي د الله د رضا دپاره یې معاف کا. نو چې دې معاف کړه نو صحابي په دروازه راځي 3 ورځې فرمایي دا جنتي دی. نو چې دې معاف کړه د جنت ټیکټ دې په لاس کې ونیو، خو لیکن دغه ټیکټ ما او تا نه نیسو. ما و تا ورته تر مرګه پورې خبرې نه کوو، بلکې کله چې پلار وفات کیږي خپل بچي ته وایي راشه بچیا آخري وصیت ته تکو. د مال وصیت ورته نه کوي، د لوریانو وصیت ورته نه کوي چې زه مړ شم ګورې میراث زما لوریانو ته ورکا. دا وصیت ورته نه کوي. څه وصیت کوي؟ دا وصیت کوي چې بچیا د پلان کس که ګوره زما ورانه وه، پام کوه که روغه دې ورسره وکړه په قیامت دې م نه بخم. نن پلار دا وصیت کوي. نو یاد ساتئ د پلار دا خبره به نه منې. الله په قرآن کې فرمایي فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. پته ولګېده چې د مور و پلار دنیاوي خبرې منه، کله چې د شریعت خلاف وي بیا یې مه منه. نن پلار مور راپاسي بچي ته وایي دا کار وکړه، اب د شریعت خلاف وي. مور ورته څه وایي د تیپی نه پخم مې بخا، خو بچیا ای زما مسلمان وروره د دین خلاف خبره ونه کې، د دین خلاف کار ونه کې. دغه دعا ستا چې کومه مور تا ته کړې خیره درته کوي چې د تیپی نه بخم، که دا یې بخي که نه یې بخي الله در بخي.